الرحيم للحاكم أن يبصر وحده للنظر في الأمور. ګوره دا حدیث مخکې تیر شوی دی دقه یو خبره هل يجوز للحاکم ای جایز دی لپاره حاکم ان يبصر جن چولیږي دی اوسړي وادو کی आवाज للنظر في الأمور لپاره د دیکبال د کارونو لپاره معلومولو د احوال لپاره معلومولو د امور لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې انیس تویلو انیس لا شکنا ای خذ کی اقرار د زنا او کن رجمه کا دیکبال امام بخاری زندہ باد علم ته سلام ماشاءاللہ چرته نے حدیث راوړ یعنی بادشاہ رایا تحقیق الامور دے پار لے گلش او دا په سایډ کې او دا په چغل خورای کې او دا په جاسوسۍ کې ناراضي جی وذي قال حدثنا وقال حدثنا النبي بن قال حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد النبي هريره وزيد بن خالد الجهني قال جاء عربي فقال يا رسول الله بين كتاب الله فقال خذوا وقال صدق بين كتاب الله فقال عربي ان كان نصيبا على هذا فزنا بما فقال لي على ابن كرر المخفضات يحبني منه ب100 من الغنم ووليدة ثم سألت عن العلم فقال إنه على ابن كتب بيت تغريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخذن بينكم بكتاب الله من وليدة والغنم فرضنا عليك وعلى ابن كتب بيت تغريبا وما أنت يا وليس لرجل فرض على امرأة هذا ترجمة دا ترجمة الباب شو چلو باب ترجمة الحكام وليدة ترجمان واحد وقال حارث بن زيد بس النبي صلى الله عليه وسلم باب ترجمة الحكام باب دے په بیان د ترجمه کولو عبارت د عوامو حاکمانو ته او عبارت د حاکمانو عوامو ته ٹھیک شو ترجمه الحکام د حاکم د خبره ترجمانی کول دا جائز دی وال یجوز ترجمان واحد ای یو ترجمان د قاضی کافی دی یا دوا امام بخاری بعض الناس دلته مراوړل او دې کې د بعض الناس نه امام بخاری امام شافعی او امام احمد سے باندې رد کی او دې ځل ما ثابت شو چې امام بخاری شافعی المسلک نه دی او په دې مسله کې صحیح لیکل دي امام بخاری امام ابو حنیفه امام احمد فی روایت رحمهم الله دوی وی چې ترجمان واحد کافی دي بس او امام شافعی سے وی چې نه ترجمانین وي هغه څنګه چې ځان مچوي سرکار یو خبره کوي ما ته پته نشته چې دې څه وي نو دې دا خبره چې ما ته نقل کینو دا گواهان دي نو دو خبرو دو گواهانو خبره معتبر ده تو ترجمانین ضروری دي ترجمان واحد نه کافی کیږي امام بخاری وای چې زما مسلک دی او زما د مشرانو د احناف دغه مسلک دی چې ترجمان واحد کافی دی جی وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت ان نبی صلی الله علیه وسلم امره نبی اسلام دې زید ته حکم کړو ان يتعلم کتاب اليهود چې ته ځکه د يهودانو کتاب تلاش دای مدرسې ته دای کتابونه ځکه حتا كتبت للنبي صلی الله علیه وسلم كتبه ترجمه ما نبی اسلام ته دای کتابونه لیکلو واقراته كتبهم او ما نبی اسلام مخکې دای کتابونه لستیو اقرات ما لولو ما وما لولو ما زنکم ګوره اقرات ما لستلیو ماجی حضرت وارز دایما اذا كتبوا الیه ٹھیک شو کله چې بدوی نبی پاته لګل خطونه به لګل نو دې ترجمانی بچا کور زید ابن ثابت کولا وقال عمر عنده علی سے وسنا عبد الرحمن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ای ماذا تقول هذه توجه کا وقال عمر او عمر وقال عمر مقوله ما تقول هذه ماذا تقول هذه دا یو خذ وخا توجه کا
یو خزوا چې نوم نوبیو او دې سره یو الک نوم مرغوسو یو جنایوا نوبیه نومو او الک چې چا سره دې بدکاری شي وا هغه نوم مرغوسو هغه نوبیه لاله عمر سیفتوي چې دې مرغوس ما سره بدکاری کړی دا او زما حمل د زناو نه دی ادم مرغوس نه دی حضرت عمر دغه نوبیه عجمنه دای په خبرې پوه نشو حضرت عمر سے اوی ماتا په داسې حال کې چې وندو علیون او عبدالرحمن او عثمان او ماذا تقول ازي دا نوبیه سوی تیشوا وقال عبدالرحمن ابن حاتب وی فقلت ما ورتوی تخبرك اے عمر تا خبری بصاحب الذي صنع بها پخپل هغه مرګري چې دې سره ګډوډ کړي دي دا نوبیا مرغوس مبارک وی چې دې زما عزت هغه سه دې ماته بدکاری کړي دا تیشوس اوس دې کې معنی پوښو کنه نو امام بخاری وی چې لکه ترجمانی یو کافی شو فقال ابو جمره کا كنتو اترجمو ما به ترجمه کولا بین ابن عباس و بین الناس اکتا مخکی ویلی دی وقال بعض الناس بعض علماء وی امام شافعی صاحب اور امام احمد صاحب لا بد الحاکم من مترجمین حاکم لدو مترجم پکار دی پوشی کنا لیکن په یو ترجم سره کار نه کیږي امام بخاری په شوافی ورتونو وکړو دی وذي قال تسمع اليوم قال اخبرنا شيخ بن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس اخبرنا ابا سفيان بن اخبرنا هرقل ارسل اليه في ركب من قريش ثم قال ترجمان يقول له مني سائل هذا فان كذبني فكذبوا فذكر الحديث فقال ترجمان يقول له ان كان ما تقول حق ان فسيملكم موضع قدمي هاتين معنی یو سره ترجمانی کون کې ابو سفیان یو سره جی باب محاسبه الامام وعماله باب دې په بیان د حساب کولو د امام د خپل عاملانو نه الله اکبر بخاری کوئی حکم په عمل نشته باب دې په بیان د حساب کولو د امام د خپل عاملانو نه مانس شو لکه بادشاہ دی او دغه زی په دې گورنران عاملان دي تپوس بکی چلکا د خپل علاقې معاملاتو رجستر راوړه سو کیسه دراغل دي څومره فیصله دي کړې داسې ده کنه د هر حاکم پکار دی چې هغه د خپل محکومینو حساب وکړي حدیث هغه تا مخ کې ویل چل بیا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أجلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هدية فكأن كنت صادقا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى ثم قال ما بعد فإني أسلم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ثم ولاني الله بياتي عبد أودي لي فهل أجلست في بيت أبي وبيت أمي حتى تأتي هديته إذ كان صادقا فوالله لا يأخذ أحد منها شيء قال إسلام من غير حقه إلا جاء الله أن يحمله يوم القيامة على فلا أعرفن ما جاء الله رجل ببعير له روار وببقرة لها هوار وشاة سيعة ثم رفع يديه حتى رأيت بياد يديه على حد بلغت قال بتانة الإمام وأهل مشورتي البتانة لا تدري لك رمضان کې تعملون الله أكبر قدام کمال دی ماشاءالله خدا دې زون ټول تاویل باب بطانة الإمام واهل مشورته یا واهل مشورته دا چې عالم خدای پیدا کی چې د امام بخاری دا ابواب د کتاب الکراهیت نواغلی تر اختتام پر سر دا ابواب لیکي او پاغي باندې مختصر یو دو درې خبرې وکړي چې ډیر ناشنا جمله ده خلقوی علماء و حکومت چلول نرازی تبچیا حکومت را کمون تا چلول رازی کی نرازی او دادی بطانة الامام و اهل مشورته باب دی په بیان د رازدار د بادشاہ او باب دی په بیان د اهل شورا د بادشاہ نمانا بطائن د بطین نشو
او بطین رازدار ته وي بادشاہ بعضی امور د سلطنت کې چا سره په تور راز دی اخلشي وآل مشورته او خاوندان د مشورې په امور د سلطنت کې بس امام بخاری البطانه الدخلاء بطانه څه ته وي بطانه دخلاء ته وي او دخلاء د دخیل نه دی او دخیل څه ته وي چې بل په خپل کار کې سوار کې اوس مثلا عبد الوارث سره کتاب دی او دې ماته وي چې په دې کتاب کې ما 2-3 روپے خیزه پدې نو مانس زی ځان سره دخیل کړم چې کومه خبره نور چاته پته نه و ماته ویلا خپل علم سره زما علمي برابر کړ نو دې ته دخیل وي اوس د دخیل معنی درته کومه معتمد اور اهل مشوره مشیر اور معتمد بادشاہ ځان له مشیر اور معتمد کس اخلشی اور اگے نمبر مشورے اخلی دې وخت کې د دې بادشاہان مشیران نه کړه مشیر فلان او مشیر فلان دا مشیران د وزیر اعظم ډیر مشیران دي هر یو مشیر دی هر یو مشیر پته نه چې مشیر اول کم ثاني لکه استاد د جماعت کې نائب امیر چې کوم سپینګیره نائب امیر دی اخل نه اول د کدیم د پته نشته خو نائب امیر دی نو کومه یو عہده ولا ورکړه اشغال لك اشتهار کې لیکل دي نو پکې زشته نه مته ته چې تنخواه بل ملایي جی وفي قال حدثنا ابو قال وفي قال حدثنا ابو قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة الا كان له بتان تامر بالمعروف وتحفظه عليه وبتان تامر بالشر وتحفظه عليه فالمعصوم من عصى الله ایک منٹ قجرا تانزار شم ابي سعيد الخدري وی د نبی علیہ السلام ما بعث الله من نبي نه ده لګل الله په دنیا کې یو پیغمبر ولا استخلف من خلیفة او نه ده خلیفہ ګرځول الله پاک دیو نبی خلیفہ الا کان له بطانتان مغروبه لپاره دغه دو رازداری بطانتون تامر بالمعروف یو رازدار هغه چایتا امر کو مشوره ور کول د نه کارونو وتخذه علیه او ترغیب او پارونه ور کول د نه کمل وبطانتون او پر رازدار وو تامر بالشر چای ورته سوسی د شر کوله وتخذه علیه او دغه او شر باندې پرانګښت کول سوال پیدا شامت جانا چار کدی هر نبی بطین خیر مو اور بطین شر مو بیا نبی معصوم څنګه شو جواب راغې فالمعصوم من عصمه الله انبیاء معصوم الله دا بطین شر د شر نه بچ ساتلو جواب شو سوال شو چلو مخکزا قال ابن شهاب بهذا وعن ابي عتيق وموسى بن شهاب مثل قال شعيب بن زهري حدثني ابو سلمة عن ابي سعيد قال وقال اوزاعي ومعاويه بن سلام حدثني زهري قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن ابي حسين وسعيد بن زياد عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال له وقال عبد الله بن ابي جعفر حدثني سلمان عن ابي سلمة عن ابي ايوب وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبايع الامام الناس باب کیف یبایع الامام الناس باب دې په بیان د کیفیت د بیعت کولو د امام خلق سره مراد د کیفیت نه دلته کې ا کیفیت د صيغه د قول او د فعل دی آیا د امام بیعت دا به فعلیو یا به دا قولیو امام چې برایا او سره بیعت کو نو تلفظ به کو او کې اسم لاس کې لاس کې خدا نو وینا تلفظ به کو اشاره ده ٹھیک شو چې بیعت د امام خپل رایا او سره بیعتي قولی وو پیغمبر به ورته قولا نصائح ذکر کول لکه اوس حدیث کې راځي وای ابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن يحيى بن سعيد قال اخبرني عباد بن الوليد بن عباد قال اخبرني ابي عن عباد بن سامي قال بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنشط والمخرج فی المنشط په خوشالۍ کې او راحت کې والمکرهی او په مشکلاتو سختو کې دا یو والله ننازل امر الو دې معنی یاد کا او موږ ته دا بیات کړو الله ننازل امر چې اختلاف بنکو په کار د خلافت کې اهلو مستحق د خلافت سره
مال یاد شو چې کوم سره د خلافت حقدار وی موږ به پکې رکاوټ نه اچو حقدار ته خلافت ورکو دیم مان عبد الوارث دادا الله نو ناظم آل عثمان په حصول د خلافت کی جګړه بنکو چې ما خلیفہ کا ما امیر کا وان نقوم او من بقائم په انصاف یا او نقول بالحق ان نقوم بالحق یا ان نقول بالحق من بقول په حق کو تیشوا حيث ما كنا چې جمعات کیو بازار کیو کمزه کیو لا نخاف فی الله لومۃ لائم او د الله د دین په بیانولو او په غیبان عمل کولو د اس ملامتګر د ملامتیان به منګ نه یری جی قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن خدا اشعار بچرت سره وای کني بیا کتاب بند سمعت عن انس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة بارده والمهاجرون والانصار يحفرون الخندق فقال اللهم ان الخير خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجرة فاجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا هكذا دا قران او حديث چې کوم دی دا د نرانو علم دی دا د بزدلان نه چې په خټو بچا دي دا نرانو علم دی بہادری شجاعت په کار لګي سوا وفي قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن زياد عن عبد الله بن عمر قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمع وطاعه يقول لنا فيما استطعت یعنی معنا مستطاعت اے اطاعت بد امیر کہے د وس مطابق پڑھی وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك كتب عني يقول بسمع ګورا مولانا سے برستا حاشیه ډیر وګدل کله شوی دا مسئلہ داوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خلافت رانے حضرت معاویہ سے ابن رستو یزید ابن معاویہ خلیفہ شو بیات یزید ابن معاویہ دا خلافت نرستو معاویہ ابن یزید ابن معاویہ خلیفہ شو دا معاویہ سے ابن سے او یزید اخبر زوی دی پارا نم معاویہ خو دا یو وخت چې کله معاویہ ابن یزید ابن معاویہ مرشه نو خلقو د عبد الملک ابن مروان خلاف بلاس بیعت وکړه بیا مروان سے حکومت و مروان نرسو بیا عبد الملک سے خراره عبد الملک چې کله بادشاہ شو دا تقریبا د یزید خلافت جو نو په سلور شپیتم هجری باندې او عبد الملک ابن مروان چې نو دا عبد الله ابن زبیر د وفات نرستو یعنی هجری 73 نرستو عبد الملک بادشاہ شو او خلق دی په لاس باندې بیعت وکړه نو آیا هغه کم اختلافات چې د عبد الملک په بیعت باندې تقریبا کنټرول شو نو معنی کی شهید ابن عمر حاضر شو عمر سے څخه حيث تمنا سوال عبد الملک کله چې جمع شو خلق او بیعت عبد الملک ابن مروان ٹھیک شو او دا کله پس قتل د عبد الله ابن زبیر نه او دا ترت واقع ده ٹھیک شو نو كتبا ابن عمر لیکلو دا خط چانی اقر بالسمع والطاعه اے عبد الملک ذکرار کوم په طالب پارا اوریدلو د تابعدارې عبد الله عبد الملک امیر المؤمنین د عبد الملک وزان عبد الله وګا عبد الملک امیر المؤمنین علی سنت الله و سنت رسول الله په طریقې د دین د الله په طریقې د پیغمبر سے مستطاعتو وان بنیا ابن عمر عبد الملک زما بچی چې دي قد اقروا بمثل ذلك اين تقص اقرار وکړه چې ستا خلافت حکومت منو جی وفي قال حدثنا يعقوب بن ايوب قال حدثنا شيخ حدثنا سيار بن شعبي عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمع وطاعه فلقنني في مستطاعت فلقنني ماته تعلیم راکا بیات فی مستطاعت والنصح لكل مسلمين
وفي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب اليه عبد الله بن عمر الى عبد الله بن الملك امير المؤمنين يقر بالسمع والطاعه عبد الملك امير المؤمنين على سنه الله وسنه رسوله فيما استطعت وان بنيه قد اقروا بذلك. أتزور حديث عبد الله بن مسلم قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة على اي شيء بايعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه قال على الموت. اوس على الموت نه مراسله یعنی پس کلکوالی د دین او په جهاد مال ادا حتا نموت یعنی نصبرو على الدين حتى نموت على الدين معنی دا شو لکه ته چالک پیرا ترکمه پوری تا حزم کړ دې چې په دین باروانه سبا سوې على الموت الى الموت معنی څه شو په دې دین بکلک یم تر دې چې الله کی چې مرګم په دین راشي جی. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جبير بن مالك بن زوري بن حميد بن عبد الرحمن اخبرنا ان مصر بن مخرمه اخبره ان الرهط الذين والله عمر يسمعوا فتشاوروا قال لهم بس لفظ ما توکیدا عبد الرحمن ابن او خبر ورکی چې مسور ابن مخرمه دې خبر ورک ان الرهط الذين واللهم عمر هغه ډلا چې مقرر کړو لپاره مشاورت عمر سے اجتمعوا دوی ټول جمع شو فتشاوروا نو مشوره شروع کړه. ګوره مولانا صاحبہ ذل حج دشتم کال د هجرت په 26 ذل حج باندې حضرت عمر زخمی کړه شو. آنے والے خلافت تے پارا حضرت عمر سے یو مشورہ یو شورا مقرر کړه. واغه شورا پشپغو کسانو باندې مشتمل وا ان آل شورا شپغو پای کی عثمان ابن عفان صاحب دے پای کی حضرت علی صاحب دے پای کی حضرت طلحہ صاحب دے پای کی زبیر صاحب دے پای کی سعد صاحب دے پای کی عبدالرحمن ابن عوف دے دا شپږ کسان چونو دا آل شورا وو. عمر سے وہ فرمائے چې جګړه بالکل باندې کوي دا شپږ مشورې واده دي دوی مان رستو دی شپږو کسانو چې کم سره امیر منتخب ک نو تاسو به دغه امارت لاندې کار کوي. اوس دوی ټولو شپږو نشپږو حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اختیار ورک. حضرت عبدالرحمن ابن عوف د شپې بته ټک 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 ستا سره بیا د شپې حضرت علی سے برا وخت هغه نه مشوره واغستا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ برا وخت هغه نه مشوره واغستا. دا ټول شپه دو شپې یا درې شپې عبدالرحمن ابن عوف خوبونه نو کړی. بیا سحر بانګ پوری د عبدالرحمن ابن عوف او عثمان ابن عفان سے مذاکرات. بیا سحر مسکی اوش عبدالرحمن ابن عوف اعلان وکړ چې تاسو ټول په ما اعتماد دي بیا وځه بیعت کوم په لاس عثمان سے. نو ټول دنیا په لاس عثمان رضی الله تعالی عنہ بیعت وکړ. او تقریبا یولس میاشتې عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حکومتو. بیا چې کله عثمان شهید شو د بیا رسو مسائل اختلاف راغی. دی حدیث کې آیت اشاره ده اجتماعو داش پاکستان آل شورا جمع شو فتشاورو دوی مشوره وکړه. نو قال عبدالرحمن ابن عوف وی لست بالذی انافسکم علی ذا الامر. توجه احمد معنی یاد کا لست نیمز بالذی انافسکم دا چانا چې رغبت کوم د تاسو نه علی ذا الامر په امر د خلافت زه ګوره خلیفہ کېږم نه می شوقشته نه می زوقشته ولکنکم ان شئتم چې تر تاسو خوخوي نو اخترت لكم منکم تاسو شپږو کې نه به یو خلیفہ کم دیشو شپږ یې کنه ما سره زه خو نه خلیفہ کېږم کې مشوره را کوي
نو تاسو یو کس خلیفہ کوما فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن دیش پگو کسان پینزو کسانو مشورہ والا کہ عبد الرحمن سیفتا فلما ولوا عبد الرحمن ہر کجدی اختیار ورک عبد الرحمن سیفتا امرهم د خپل اختیار فمال الناس على عبد الرحمن نو ټول خلق عبد الرحمن ته مایل شو او دیم امیر شو کنه لکه تقریبا د دیش پینزو مشر دیش عبد الرحمن سیفتا حتی ما را احد من الناس تردید چې مان لري یو کس خلقنا یتبع اولئک رات چې دې پینځو پسرات ولایت عقبه اور نو سو چې پای مال کوله د چا پوندا سمانه شوې دې پینځو پسې نتل د پینځو تاسو نه کو ان چا پوندا پای مال کولا یعنی ته چې بلچا بس رواني استاد قدم کله کله بل پوندي سره لګي اشاره شو چې خلق عبد الرحمن ابن عوف پسې روح راځه چې مختار خو دې چې خلیفہ به کوم یو جوړي وما لنا صلی عبد الرحمن یشاورون تلک لیالیا خلق ماهر شو عبد الرحمن سره او مشورې کولې د دغه شپونه تلک لیالیا په دغه شپو کې حتی اذا كانت الليله التي اصبحنا منها تردید شواغ شپه چې سبا کوم دغینا فباینا عثمان او بیات کړم عثمان سیف سره یې زمانہ هغه ټول شپو باندې مشورې شروع وي تر هغه شپې پوری چې دغه سبا دغه په سبا موږ د عثمان سیف بلاس بیات وکړه قال مسور وی طرقني عبد الرحمن بعد حجع من الليل یاجو طرقني راغ ما سخا طرق پیجن کے رات پانا من طارق الملجم ملهم مقامات ویلے طرقني عبد الرحمن بعد حجم من الليل راغ ما سخا عبد الرحمن پس دا تیری دود یو طائفی دشپینا لکه ما سننا لس بجی راغ فضرب الباب دروازه ټکولا حتی استيقظت جزوی شو فقال ما في اوراك نائم تاوین چې دودي فوالله مقتحل تو هذه الثلاث بكثير نوم قسم دي پرب چې کله ماتا فیصله دا امیر جوړولو حواله کړی شوی دا دریش پیو شوی چې ما څه خاص خوب نه ذکرې ان طلق زه لارشا فدو زبیر تاوازو کا وصادر سات تاوازو کا فدعوتهما ندی مراو بلل فشاورهما عبد الرحمن دی زبیر استاد سره مشوره وکړه ثم دانی نبیازا وختم فقال ما تی ادعو لی علیا درمشه علی سے تاوازو کا فدعوت علی سے مبل فناجاو ایسے مشوری کولی حتی ابحار اللیل چشپب نیمی تو رسیدا ثم قام علی من اندی بیالی سے اولاد عبد الرحمن ابن عوفنا وهو على طمع علی سے تمد خلافت تجمع بخلیفہ کی وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا او تاقی سر یلد عبد الرحمن د علی سے شيئا دیو خبری کم مخالفت تو باب د خلافت کی چې مفضل الفتنه نشي ځکه چې علی سے مدریږي خلافت تا او ته قص کوي جنگ به جوړ شي ثم قال مسور ماته ادولی عثمان تاوازو کا فنا جاهو مناجات شروع شو حتی فرق بینهم المؤذن بالصبح خبر شروع وی ترتیب پر جسار مؤذن بانگوی چې مؤذن بانگوی نو دوی یو بل جدا شو زوس مسکو فلما صلى الناس الصبح جمعو واجتمع اولئک راتن دل منبر داشپگ نشپگ آل شورا ناسو منبر سخا فارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار توجه کا عبد الرحمن الیگل خلق ہر هغه چاته دلته موجود مهاجر انصار مدینه کې سمره مهاجرین انصار ټول را وختل وارسل الى امراء الاجناد او الیگ عبد الرحمن ابن عوف خلق امراء الاجناد تا هغه امراء تا چې د بل علاقو کې د لخرو امیرانو او تا پخپلوي وکانو وافو تلک الحجه ما عمر دوی ټول موافقت کړو فراتو کې مدینه ته سره عمر سره حجتلو خلیفہ وخت سره دوی ټول راغلو مدینه کې ویلا خپل علاقو ته نوتلی باقي عمراو کې معاویه سیبو چې امیر د شام
پای کې عمر ابن سعد چې هغه امیر د حمص وو، پای کې مغیره ابن شعبه وو چې امیر د کوفی وو، پای کې ابو موسی الاشعری وو چې امیر د بصره وو، پای کې امیر عمرو بن العاص چې امیر د مصر وو. عمر الاجناد نو مراد ده دا ټول عمرا را جمع کړل. وکانو وخا فلما اجتمعوا هرکه عمرا جمع شو، ماجر انصار جمع شو، تشهد عبد الرحمن فاسد خطبه ویلا وبايع الناس ٹھیک شو ثم قال ما بعد يا علي اي علي اني قد نظرت في امر الناس ما اريد الخلق په مشورو کې فلم ارم يعدلون بعثمان ما نکت سوک چې برابروي عثمان سیف سره ارما چې د ادریش په مشورې کړې دي چې چا څنګه تلم نه عثمان مشوره کړه، چا سره تلم د عثمان سے مشوره کړه، چا څنګه تلم عثمان سے مشوره کړه. فلا تجعلن على نفسك سبيلا ګوره اونګر دې په خپل ځان مې صلاح د مخالفت د عثمان مان یاد شو، یعنی ته مخالفت شروع نه کی ونه جګړه به شروع شي. فقال حضرت عبد الرحمن وی عثمان تا وبایو کلا سنت الله ورسولی والخلیفتین من بعدی بیات کوم پلاستا په قران او په سنت او په تابعدار د دو خلیفګانو پس نبی علیہ السلام نا چې ابو بکر عمر سیف دي. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والانصار وامراء الاجناد والمسلمون. خبر خلاص شو ټیک شو مولوی سیوا عثمان خلیفہ شو په آل شورا په مشورې سره او دغه اسلامی طریقه ده. جی باب من بايع مرتين، باب د بیان د ذکر دغه چا چې دو ځله بیعت کړي، معنا لکه یو ځل خو بیعت وی خطاتین د محبت او د تاکید اکی یو کسر نبی پاک دو ځله کړه سم دي. قال حدثنا ابو واسم عن يزيد بن ابي عبيد عن قال بيان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمة ولا تبايع قلت يا رسول الله قد بايعت في الاول قال وفي الثاني. اول بم کې اوسم راشه باب بیعت الاعراب، باب ته په بیان د بیعت ته باندې چیانو هغه باندې چان تاسو مخې ویلي چې باندې چې راغې او بیعت وکړه د مدینه هوا په موافق را نغلا نبی رسول الله ته قال غواړو. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمان وعلي بن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن عربي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاصابه واق فقال يقيني بيعتي فابى ثم جاء فابى ثم جاءه فقال يقيني بيعتي فابى فخرج فقال قد مر وينصع الطيبه او برقرار ساتي په مدینه کې پاکان د مدینه. باب بیعت الصغیر، باب د په بیان د بیعت معشوم. مقصد د امام بخاری دا دی چې دا نابالغ بیعت صحیح نه دی بس جی ځکه چې مکلف نه دی. وفي قال حدثنا علي بن الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو وقيل زهره بن معاويه الجزيره بن الله بن هشام وقال قد ادرك وكان هدى عبد الله بن هشام قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم دې نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات کړو وذهبت به امه زينب او راويسته او دې عبد الله دې مور چې نوم زینب دی نبی علیہ السلام ته. فقال يا رسول الله بايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو سائر فمسارته ودعاله وكان يزكي بشات الواتم جميعا ان دمر مالدارو چې یو ګډه په پورا کور کې حلال ولا. باب من بايع ثم استقال البيع، اب اعراب والا روایت ته بیا راځي. باب د بیان د مذمت دا غچا چې بیعت وک او بیا بیعت واپس کړي لکه هغه اعرابي چې تبه ولا راغلی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا علي بن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن عربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصاب الاعرابي واق بالمدينه فاتى الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخلني بيتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال اخلني بيتي فابى ثم جاء فقال اخلني بيتي فابى فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فالكير تنفي خبزها وينصع طيبها. باب من بايع رجلا لا يبايع الا للدنيا، باب دې په بیان د مذمت دا غچا بایا رجلن چې د بیعت کې د یو امیر یا د بادشاہ لا یبایع الا للدنیا او په بیعت کې مقصد حصول د دنیا وی پیغمبر صاحب دې مذمت کړی دی او حدیث نامه کې تیرشه تعویل دی. جی وفي قال حدثنا عبدانو عن ابي حمزه عن المشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا مذاب الذي رجل على فرض ايمان بطريق يمنع منه الا السبيل ورجل بايع اماما لا يبايعه الا
الدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له ورجل يبايع رجل بسلة بعد الأسر فحلف بالله لقد أوتي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها حالانکه تمره پیسې ولا چانه ورکولې. باب النساء رواه ابن عباس. باب د په بیان د جواز د بیعت د خذو په دې کې د ابن عباس رواج ته او دا مخ کې تیر شوی دی. امام بخاری په دې دوه درې روایتونه راوړي اشاره کوي چې څنګه بیعت نارینه سره جایز دی زنانو سره جایز دی خو بیعت د زنانو په لاس ټپول نه دی بیعت د زنانو په تلفظ دی په کلام دی. جی تعالی حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني يونس بن شهاب قال اخبرني ابو ادريس الخولاني انه سمع قال سمعت يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعون على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تذرون بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وعى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيء فوقع به في الدنيا فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيء فستره الله فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه وبايعناه على ذلك. دا د حافظ کاری چاته قران یاد کنا ان دې خلف عبارت تیز اخته دی. وفي قال حدثنا ابو قال حدثنا عبد الله قال حدثنا مامر بن الزهري عن عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الايه لا تشركوا بالله شيئا. يبايع النساء بالكلام بهذه الايه بیعت به کو خود صرف الفاظ باندې او وجد بیعت سو قران کی ذکر دی. قالت وما مست يد رسول الله يد امرا نو لګیدل ناس لاس نبی لاس د اس یو خزیتا الا امراه يملك دا ټکی یاد کړه الا امراه سوا دا خزینه چې نبی پاک دغه مالک هو په ملک رقبی سره یا په ملکی نکاحی یمینی نکاحی سره ملکی نکاحی یا ملکی یمینی دا څه څه شو ٹھیک شو اسی چاته لاس نه لګول. جی وفي قال مسلم قال حدثنا عبد الله عن ايوب عن حدث عن معاذ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال على لا يشرك بالله شيئا ونهانا ان يحذف قبضة امرأة منا يدها فقالت فلانة اسعدتني وانا اريد ان اجزيها فلم يقل شيئا. ایک منٹ نبی علیہ السلام بیعت کو چداتو نوی فقبضت امرأة منا يدها یوی خذ لاس راختا وی فلانة اسعدتنی فلان کې خزوا چې زما په غم کې راغلی و او ما سره په نوحه کې مدد کړو نو انا اريد ان اجزيها زه اراده کوم چې داغي باندې ته غم راشي نو په نوحه کې به سره مرګتیا کوم چې بدل کوز کوا لکه نبی رسول الله نوحه باندې کوي کنه ودا کوي استثناء وکړي فلم يقل شيئا حضرت کی سنوي فضابت دجنه لا ثم رجعت بيارالا فما وفت امرات الا ام سلیم پوروال نو کړه په دې بیات مگر یوې خزي الا ام سلیم یا ام سلیم وا ای وفا کړه وا ام العلا وا وابنه ابي صبره وا امرات معاذ چې دا ابنه ابي صبره دا د معاذ خزه ده او ابنه ابي صبره یا لود ابي صبره وامراه معاذ نمخي د معاذ جدا شو لور د ابي صبره چې د خزه د معاذ ده بل واته چې لور د ابي صبره ځان لدا امراه معاذ بل څوک ده داش په خزه شو ٹھیک شو جی. باب من نکس بیعت وقول باب د بیان د مزمت تاغه چا چې بیعت کړي بیعت مات کی. جی وقوله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله الايه. وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا قال جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الاسلام فبايعه الاسلام ثم جاء هذا مهموما فقال اقلني فابى فلما ولى قال المدينه كالكيل تنفي خبثها ونسى وطيبها. باب الاستخلاف باب دې په بیان د خلیفہ جوړولو لکه ته چې چاله خپل خلیفہ کې آسان دي. قال سمعت القاسم بن محمد قالت عائشة رضي الله عنها ورثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لو كان وانا حي فاستغفر لك واتوب لك فقالت عائشة واتوب لا هو الله اني لا اظنك دا دې ما کې دې ټیک ده. ولو كان ذلك لذل الداخل متمعرسا ببعض ازواجك فقال عائشہ بیوی ولو كان ذاك زمرشما لزللت اخر يومك معرسا نو بغرض د شپې درځي په اخري سکی وعده کوونکې
بعض بیبیان خپل سره ملاقات کوي. لقد هممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فعهد أن يقول القائلون ويتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قيل لعمر ألا تستخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه فقال راغب وراهب. ایک منٹ گورا علماء کرام داوس حدیث ته عمر ته چاوي الا تستخلفو ایت پخپل یو سره نه خلیفہ کای اعلان وکنه چې فلان کې زما رسول خلیفہ دی ولی فقط خوشگان قال عمر سے ان استخلف فقط استخلف من و خیر مني کہ زه چاله خلیفہ کو ما نو خلافت ورکړو هغه چا چې مان به تر او چې ابو بکر دې مالا مال کې زه چاته ویم چې لکه ته خلیفہ شه نو په دې کې به تابعداري چای د صدیق سیبی وین اترکو کې زه چاله خلافت نه ورکوما نو فقط ترکا نو پری خود ورکول د خلافت هغه چا چې د مان غوړو چې پیغمبر اسلام مطلب یې څه چې ورکوم نو د صدیق اطاعت ته او کې نه ورکوم د نبی پاک اطاعت ته نو فسنو علیه نو ټول صحابه چې په حضرت عمر باندې سوکړه تعریف او ثنا او مدح او چې کمال دی فقال عمر وی راغب و راهب او دې کې دوت ګن توجیهاتی ستا حشد کړه یو ماندا شو حضرت عمر راغب و راهب بعض خلق زما مدکی راغب و من محبت سره چې ما سره رغبت کوونکی دي او بعض خلق زما مدکی راهب چې مان یریدون کی دي ماندا شو دوی متوجی هغه دادا راغبن و راهبن تاسو کی بعض خلق دي راغبن رغبت کوونکی دي خلافت تا وراهبن او یریدون کی د خلافت نه دي تاسو کې څوک شوق ساتي بازي چې ما خلیفہ کی او بازي تی یریږي درېمه توجید دا د جګړه ډیره خدا حضرت عمر ځان توي راغبن یعنی انی راغبن فيما عند الله زرغبت کوونکې ما د الله په نعمتونو د جنت وراهبن او یریدون کې ما د الله د عذابونو نه نو فیصله نشم کوله اوس مثلا شو جی وودت ذخوما انی نجوت منها چې زه خلاصم د خلافت نه کفافن بچ پورا لا لیا چې نه مال په دې کې څه پیدا ولا علی نه په ما باندې بوج جی لا اتحملها حیا ولا میتا چوچت نکم نه په جن نه په مرګ خلافت تمره خشه نه ده. او دې قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال عمام بن زهري قال اخبرني رسول الله مالك نزل الله من سمع خطبه عمر الاخره حين جلس اخر ما نقول شيخ اخري بیماره وقت کی جی من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد ابو بكر صاحب الله تكلم وقال كنت ارجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا. بس ګورم دا حدیث یاد کړئ. بعضی خلک تقرونه وی چې حضرت عمر سے او د نبی علی السلام د موت نه منکرو ای وجه دانو چې عمر دا عقیده چې نبی اسان موت ناراضي هغه وی چې مر خو به راضي خو موږ نه رستو به راضي او موږ ټول مړکیږو اینه پس پرالي لکه په دې حدیث ته وګوره وای کون ترجوم زما امید کو ان یش رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا یدبورونا ٹھیک شو کنه تر دې چې موږ نه برستو کیږي یرید بذلک ان یکون اخرهم چې اخر کې وي فینکم محمد صلی الله علیه وسلم قدماتا کہ چرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات شي فین الله قد جعل بین اذرکم الله سناشنا الله ګرځول له په مستاسو کې نورن قران تهتدون به چې تاسو د قران نه هدایت اخلئ حد الله محمد صلی الله علیه وسلم او په دې قران الله هدایت ورکړو محمد علیہ السلام ته وانا ابا بکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم د صاحب پیغمبر دی وسان یسنین او دغار مرګرو وینو اول المسلمین بامورکم او د ډیر حقدار دي په مسلمانانو باندې کارو تاسو نه فقوموا پاسه ای مرګرو فبایو د صدیق اکبر بیا تو کہے وکانه طائفه من قد بایو او بعض طائفه د عمر د صدیق بیات کړل قبل ذلك فی سقیفه بنی ساعده بنو ساعده او سفرو بالکل
هغه کوئی سره کم کوئی سره بیری او تاسو نه یې ابو داود کې تاسو ویل نه کړه بیری بوزا جی وکانا بیعت العامه المنبر او د ټول عام خلق بیعت په منبر باندې صدیق ناز عمر ناز صدیق عمر ناز حضرات بیعت کو تزم بشرط جی قال سيدنا انس بن مالك سمعت عمر رضي الله عنه يقول لابي بكر يوم يدين الصاد المنبر اخذ منبر هذا المنبر فبايعه الناس عامه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم امراه فكلمته في شيء فامرها ان ترجع اليه فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت ولم اجدك كانها تريد الموت قال ان لم تجدي فاتي ابا بكر دا قدر اعلی خبر حضرت سره وکړلې نبی رسول الله والسلام ورته ان ترجع اليه بیا راشه معنا وکړه یا رسول الله ارایت خبره ان جیتو گذرالما ولم اجد کې بیا ته نه کنا تريد الموت نبی رسول الله والسلام ان لم تجديني فاتي ابا بکر کې زنو نظم خلیفہ ابو بکر وی کړه ډیر معلوم شو چې نبی رسول الله اشاره وکړي و ابو بکر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم بن طارق بن شهاب عن ابي بكر رضي الله عنه قال لي بجاهه تتبعون اصحاب الابل حتى يري الله خليفه نبيه صلى الله عليه وسلم بس ایک منٹ لوقت بزاحت ویلو تتبعون اذناب الابل ابو بکر سے ویلو اغه وقت بزاخه ته توجه کا تتبعون اذناب الابل ورپسې کیږي لقود اوخانو حتی یری الله خلیفۃ نبی صلی تردی چې الله خپل نبی خلیفۃ اوخی او مهاجرین توخی امرن یوکار یعذرونکم بی چې تاسو در قبلې په دیو کې نه ور مولانا سے قصه توکیرا اصل یو واقع داوا حضرت علیہ السلام د وفات نرستو دا وفد بزاخه چو کنا دا د بحرین په علاقه کې پاتې کېده او دوی مرتد شو او دوی یو سړیو چې نوم یې طلیحه ابن خویلد طلیحه ابن خویلد چې دعوت نبوت کړی و او دی بوزیحه د طلیحه ابن خویلد نبوت منلو او کله چې بیعت عمر کې د صدیق کې نو دوی لاړ میرو تا او هغه میرو کې وخان پسې ګرځیدل او نه منو د احمد مرتد شو بیا وروسته دوی په خپل د کړي باندې پیغمانه شو کله چې طلیحه ابن خویلد مردار کړی شو دوی را له حضرت صدیق ته وی چې موږ پیغمانه یو په خپل مسلې باندې صدیق اکبر ورته چې تاسو معاملات اوس د الله د نبی خلیفۃ ده او مهاجر انصار ته ده زه مشوره کوم چې دې خلکو مال استاد بارک سم مشوره راکړه زه په دې فیصله کوم مسلې باندې پوښه وخت بده خبره باب نبي قال حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا ابو نور قال حدثنا شعبة عن الدمني قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 12 اميرا فقال یو دولس امیران به ایمان رستو فقال كلمه دي داس یو کلمه ویلا لم اسمعها چما چتنو اوریدي فقال ابي انه قال كلهم من قريش چې دا ټول به د قریشو نه ګورم ونه سیبا اسی یو روایت کې راځي چې دولس خلیفګان دولس امیران وي ایو روایت کې الخلافت بعدی 30 مسلم ویل دی کنه غالبا 191 صفحه د مسلم جلد ثانی او دا دولس عمر یو روایت کې دولس عمران دي او بل کې چې خلافت 10 کال دی په 10 کالو پوری خود دولس نه جوړیږي دولس رغا 10 کالو پوری خو صدیق اکبر دی تو لیکه ځان زه تا ته خیمه صدیق اکبر 2 کاله او 3 میاشتې خلافت وداري 10 کال څنګه برابرۍ 2 کاله 3 میاشتې 2 کاله 3 میاشتې خلافت د صدیق اکبر سے بیا د حضرت عمر سے 10 کاله 4 میاشتې عمر سے خلافت 10 کاله 4 میاشتې عثمان ابن عفان خلافت 11 کاله 11 میاشتې دا ټول کې زیات دي خپل پای راځي 11 سال
11 महीने। हजरत अली से खिलाफत सलूर काला न म्याश्तो। हजरत हसन इब्न अली खिलाफत पर म्याश्तो। सुशु सलूर काले मैंने कलू खबर को मैं यारा دا 12 کال جوړ دا صدا ابدیش کال جوړي 2 کال 3 میاشتې 10 کال 6 میاشتې 11 کال 11 میاشتې 3 کال 9 میاشتې او 6 میاشتې دا 30 کال جوړي بس شک به موږ 30 کال جوړي ها اوس ما ته وکیلا ٹھیک دی خلافت 10 کال ده راغه عمرات 12 کال وي یو خلافت علی منهاج النبوت ته یو نفسي خلافت ته نو علی منهاج النبوت خلافت 10 کال پوری وي علی منهاج النبوت 10 کال خلافت وي او اغینا علاوه خلافت وي اوس دا خلفاء به سوق سوقي نو تا کتاب اغسطے دے لامی الدراری 419 صفحہ لامی الدراری 419 صفحہ تائی 419 صفحہ کی مولانا زکریا علیہ الرحمت پر شرح د لامی الدراری کی ددی 12 خلفاء نمونه لکلی تھی 419 بیازان لوگ ہوا جی اور جی ٹھیک شو دا بس دام تا مخویلی باب دیو بیان دا ایک وقتلو دا جگر مارانو او دا آلی ریب یعنی دا تومت او دا گناہ کسان دا کورن پس معرفت علیکہ چی یو کور کی دایی او بائی کم آلی معصیت وی یا آلی ریبی نو تا دا کورا وقت کلشی اکالی صرف جا خدا وقت کلی چی جا دا استغفر عمر سے وقت کلی دلتا مدنی سے چلو وقد أخرج عمر وقت أبي بكر حين آخر وفي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يتحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم وخالف إلى رجل إلى رجال وفرق عليهم قلتم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم شام تکرش دنر بچیا حسنتين لشهد الإشاء قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله بن مات ما بين ذي البشاد من اللحم مثل من ساعة ومزمات وميزات الميم محفوظة باب هل یعنی من ساعتن شي کې میزاتن شي او میم محفوظ یعنی مکسوره ده مراتنا کرسونډه او لګونه غوخه چورځي جی باب هل الامام يمنع المجرمين واهل المعصيه من الكلام ما هو زياد ونحوه بس باب دې په دې خبره آیا جائز دی امام لرا چې مجرمین منع کی معصیت منع کی د خبرونه ځان سره او د ملاقاتونه معنا ته امیر دیو زه او ستا پر آیاو کې څوک نافرمانی کوي کې د شریعت نه دي تو خپل خبرې بند کی او آیاو تم و چلکا ان جان وسخبن جائز دی کہ جائز دی وہی جائز دی لیکن نبی رسول آدھر صحابہ سلام چلو جی قال حدثنا ابن بن قال حدثنا ابن بن نشار بن الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن من بني حسين عمياء قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلمين الكلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التمام.